السلام عليكم guys لکه څنګه چې دې ته پته ده په دې لیکچر کې موږ مطلب څونه هم چې انټي مطلب هغه ادویات کوم چې د بیکټریا په خلاف کار کوي مطلب د نیمونیا د علاج لپاره استفادهدل مطلب د نیمونیا د ټریټمنټ لپاره استفادهدل نو هغه چې کوم څونه هم مطلب انټي بایوټکس وو هغه موږ ډسکس کړل صحیح دي هغه چې موږ مطلب مو فارمولاز وکړل صحیح دي په دې کې دا غوډو د موږ وکړل اډمنستریشن مو وکړل صحیح دي نو دا چې دا موږ ډسکس کړل صحیح دي مطلب کومې کتل بس راسه په دې کې چې مطلب ډېر ډیټیل موږ د ایچ چې وي کوم چې انټي بایوټکس واک موږ وکړل صحیح دي نو نن موږ ډسکس کوو کوم چې مطلب څونه هم انټي بایوټکس دي د نیمونیا د علاج لپاره چې کوم یوزیز نو د هغو د مطلب دغه چې کله ته واخلې انټي بایوټکس د دغو چې وي ټریټمنټ نه د دغو چې وي د ساید افیکټس دي هغه جسم دوی کته چې ټریټمنټ لپاره استعمال کې دا پرابلم در حل کوي مطلب انټي بایوټیک چې وي مطلب دا بیکټریا په خلاف کار کوي بیکټریل جسم باسي دا ټول دوی کوي صحیح دي دا ټول چې دوی کوي لیکن د دوی چې وي ساید افیکټس په جسم باندې د بیډ اثرات هم ولې نو اول پیشن چې ساید افیکټس څه وایي ساید افیکټس مين ګوره دا زه کامن مثال درکوم پندال ګولې نه پندال میډیسن چې ورته وایي پاراسټامول دا به مطلب زیات استعمالوي صحیح ګوره د درد لپاره اکثره تا چې کله تبه وي ته دا زیات استعمالوي نو دا چې کله ته وخورې نه دا پنډال چې کوم دي مطلب دا چې کله ته ټابلیټ په صورت کې ته واخلې یا د لیکویډ فارم کې واخلې میډیسن نو هغه څه کوي دې ته پین کیلر هم ورکوي تاسو میډیسنو ته مطلب هغه څه کوي تا درد مسله در حل کوي صحیح دي مثلا ستا فیور هم لو ګریډ کې لیکن د چې وي ساید افیکټس هم په جسم باندې که چیرې یو کمزوری انسان وي مطلب هغه ایمیون سیستم کمزوری وي د صحت له لحاظه انهیلتي وي هغه چې کله دا ګولۍ واخلي نو هغه اکثره چې وي مطلب د ډایجسټیو سیستم چې وي هغه پیډ اثرات اچوي مطلب د ډایجسټیو سیستم چې وي د چې ریګولر واخلي نو د چې وي د بیا الټیان شروع کړي وامټینګ چې ورته وایي نه وامټینګ نیوزیا وامټینګ نو د چې وي الټیان شروع کړي مثلا په لیور هم اثر اچوي نو دا چې د پینډال ټول ساید افیکټس دغه چې دا د نیمونیا لپاره چې انټي بایوټکس استعمالي دغه چې وي د ساید افیکټس وي نو راځو ګورو چې کوم ځینې نو د ټولو اوله پیژنو چې کامن ساید افیکټس څه وایي ګوره په دې کې ما د ساید افیکټس چې دي ساید افیکټس بریک ډاون کړی دي په کامن ساید افیکټس کې په لیس کامن ساید افیکټس کې په سیریس ساید افیکټس کې نو د ټولو اول پیژنو چې کامن ساید افیکټس څه وایي ګوره دا کامن ویل کېږي عام ساید افیکټس چې وي هغه ته ویل کېږي په اردو کې ضمني اثرات اوس دا داسې اثرات وي مطلب په دې کې دا په ډیرو کسانو کې وي اثرات لیکن دا مطلب دونی سیور نه میډیکل اټینشن نه وي ضروري دا په یو دوه ورځو کې دا ختمي شي الکوي مال نمی الکوي په ورځ دوه ورځو کې دا ختمي شي راځو چې دا کم څه نه دی ګوره په دې کې چې نیوزیا انکلوډ دي صحیح دي نیوزیا چې ورته وایي مطلب وومیټینګ صحیح دي وومیټینګ اینډ نیوزیا صحیح ده چې وایي مطلب دا چې نیوزیا مینز متلی ورکوم چې دا وومیټینګ دی هغه کېږي کایمانه دا د ډایجسټیو سیستم مسلې صحیح دي دا د ډایجسټیو سیستم دا وي بس راځه په دې کې ټول هیډ اک دی مطلب د سر چې وي هغه درد وي صحیح دي هیډ اک بس راځه په دې کې فیټ اک دی صحیح دي ټکن چې ورته وایي په دې کې مطلب ټکن مینز مطلب دې ته یو بل لفظ استعمالیږي ټایټنس ټکن مطلب انسان چې وي ټایټ وي مطلب ټکن ستړیا زیاته وي بس راځه انسان چې وي خوب ورځي مطلب دا ستړیا زیاته وي صحیح دي مطلب انسان چې وي نه خوب کې خاص نه ګرځي لیکن انسان ستړی زیات وي مطلب کار ته نه وشه نه کېږي دا نو دی یو کامن ساید افیکټس دي بس راځه په دې ګوره لو ګریډ فیور دی مطلب هغه فیور کوم چې لو ګریډ وي لو ګریډ دلته مینس مطلب کوم چې بیخي لو ګریډ وي مطلب دا هغه ټمپریچر چې وي بیخي ښکته وي لو ګریډ ورته ویل کېږي دا هم وي بس راځه په دې ګوره ډایریا دی صحیح دي مطلب کوم چې ډایریا چې ورته وایي نه دست اسهال دا ډایریا چې ورته وایي دست مطلب کله چې نس خراب شي نو دا وي الکال کوي لیکن دا زر ختم شي بس راځه په دې ګوره ډیزینس دی دونلاپن چې ورته وایي نه سترګو دونلاپن چې ورته وایي ډیزینس نو دا هم وي بس راځه په دې ګوره ویکنس دی مطلب کمزوري سټمک پین دی ویکنس دلته ویل کېږي کمزوري صحیح ته به چې وي څه کمزوری به وي څه به ټایټ وي مطلب ستړی به وي دا هم په دې کې وي صحیح دي بس راځه دې چې دی سټمک پین چې کوم دی مطلب د معدې درد چې دی سټمک وایي معدې ته پین چې دی هغه درد ویل کېږي نو دا هم د دې په وي صحیح دي نو بس راځه په دې ګوره
less common side effects وګورو. په سیکنډ نمبر چې دي less common side effects. دا خو common side effects وي مطلب په ډېرو انسانانو کې وي لیکن دا less common وي مطلب mild هم وي او less common وي. صحیح دی مطلب ډېر mild وي دا مطلب هغه چې وي هغه څه هم زر ختمیږي. په دې کې ګوره include the mild allergic reaction. mild allergic reaction مطلب یو allergic reaction په ځینو انسانانو کې وي mild وي هغه ډېر هلکه وي مطلب هغه زر ختمیږي. داسې په دې کې ګوره itching and redness. itching دلته ویل کېږي کوچلي مطلب دا چې نه سکین چې کله کار کوي itching دلته ویل کېږي کوچلي مطلب دا چې وي سکین چې وي کار کوي. صحیح دی نو بیا هغه دپاره چې دې ته مطلب سکین ګیروي او دا چې وي دا چې کوم سکین وي هغه ریډ سي مطلب سرخ سي. صحیح دی ریډنس اختیار کړي نو دا هم وي. بس داسې په دې کې ګوره لیور پرابلمز وي مطلب تا د چې کوم جګر دی نه هغه پرابلمز هم وي مسایل د جګر مسایل چې وي مطلب لیور پرابلم. صحیح نو دا هم وي. بس داسې په دې کې ګوره کډني پرابلمز وي مطلب تا د ګردو چې کوم مسلې وي هغه هم وي. صحیح دی ګردو چې کومه کډني مسلې وي صحیح هغه هم وي مطلب دا د نیفرونز چې وي هغه ډیمیج کېدلی شي. په دې کې ګوره دا سلیپ ډسټربنس دی مطلب ته چې کله انسومنیا چې درته ویل کېږي مطلب ته چې کله ویدې ځې ته ډسټرب کوې مطلب زیات ډسټرب کوې په دې صورت کې د سلیپ ډسټربنس ویل کېږي. بس په دې ګوره سیریس سایډ افیکټس ګوره هغه سایډ افیکټس دي کوم چې زیات سیریس دلته مین مطلب زیات سنجیده وي مطلب تا ته پکار دی ته د دې په خلاف یو میډیکل اټینشن واخلې مطلب میډیکل مریض واستوي مطلب هسپتال هاسپیټل. په دې کې انکلوډ دي دلته کوم چې انافیلکسس دي. انافیلکسس چې دی یو داسې سیور سایډ افیکټس دي. صحیح دي کوم چې دته الرجي کوم ویل کېږي. صحیح دی الرجیک ریاکشن مطلب یو خطرناک الرجیک ریاکشن دی دا د جسم اورګنز ډیمیج کولی شي نو دا هم په تا کې سیریس سایډ افیکټس کې راتللی شي. صحیح دی په سره په کې انکلوډ دي سویلنګ اف فیس مطلب تا فیس چې دی نه سکین فیس چې وي فیس دا سویلنګ کوي. سویلنګ مینز مطلب انفلامېشن سوزش چې ورته وایي نه سوزش فیس چې وي سوزش کوي دا هم د دې مطلب دا ډېر سیریس وي. دا ته وایم دا مطلب دا ته پکار دی ته میډیکل اټینشن واخلې د خلاف نو دونی مطلب ضروري وي. بس داسې بلکې انکلوډ دی ډیفیکلټي بریتھنګ اینڈ رش مطلب ډیفیکلټي بریتھنګ مینز مطلب چې وي هغه پښتو کې موږ وایي سالنډي د پیشنټ چې وي سالنډي یو سیلز صحیح دی ډیفیکلټي بریتھنګ ته ویل کېږي. په دې کې ګوره داسې هم دي مطلب کله چې سکین رش هم وي مطلب د سکین چې کله چالي ورته وایي نه چالي مطلب د سکین چاول چې ورته ویل کېږي هغه هم په دې کې وي. صحیح دی په سیریس سایډ افیکټس. داسې په دې کې ګوره سیور ډایریا دلته دی مطلب یو خطرناکه ډایریا چې هغه مطلب ورځې په تا کې وي. سیور ډایریا دست چې ورته وایي اسهال دا چې کله نس خراب شي په دې کې دا وي. داسې په دې کې لیور ډیمیج دی مطلب چې جګر هغه ډیمیج کېدلی شي. داسې په دې کې جاوډنس چې دی دا د جګر یو اهم مسله ده کله چې د زړه وایي. صحیح دی په دې ګوره نتیجه کې ډارک یورین مطلب دا چې کوم یورین وي نه پیشاب چې ورته وایي کوچنی پیشاب دا ډارک وي مطلب داسې اوس بلیک شکل اختیار کړي نو د دې وجه د دوایانو د کیمیکلز په وجه. صحیح بس په دې کې ګوره مطلب سیور ابډومینل پین په دې کې وي مطلب تا د نس درد دی. صحیح سیور زیات خطرناک زیات. صحیح بس په دې کې کډني ډیمیج هم کېدلی شي تا په کډني کې چې وي زیات ډیمیج کېدلی شي چې نیفرون ورته وایي د کډني یونټ چې ورته وایي فنکشنل یونټ نو د نیفرون هم ډیمیج کېدلی شي. د نیفرون مختلف قسم مطلب چې ټیوبیولز غوندې داسې ایسي وي هغه ډیمیج کېدلی شي کیمیکلز په مطلب هغه کې چې په دوران کې وي. صحیح او کوچني کیپلریز وي نه هغه چې وي ډیمیج کېدلی شي. په دې ګوره په دې کې هارټ ریتم پرابلمز مطلب تا ته کوم چې د زړه مسلې وي هارټ ریتم دې ته ډاکټرز اکثره وایي کارډیک ریتم مطلب د هارټ ریتم پرابلمز چې وي هغه هم وي. بس راسه ګوره لکه کوم چې ورته وایي نه د ایریګولرلی هارټ بیټ مطلب تا چې کله دا هارټ بیټ وي نه د زړه دړکن هارټ بیټ ایریګولر وي بې قاعده وي کله تیز چې کله سلو د ایریګولر هارټ بیټ ویل کېږي دا یو کارډیک ریتم پرابلم دی. صحیح دا وي. بس راسه په دې ګوره ټینډن pain and damage मतलब چې وي more common in elderly peoples tendon pain and damage
مینز مطلب تا چې ټندن چې یو ټیشو دی یو قسم ټیشو دی ټندن نو تا په جوینټس کې زیات موجود دی دا چې تاسو کوي تا په جوینټس کې دا اډونه چې دا داسې کمباین ساتي په دې وځري باندې ته حرکت کولای شي یو بل ته حرکت کولای شي نو دا چې کله ټندن چې کله ډیمیج شي نو نقصان ورسیږي نو دا بیا درد کوي انټرونشن په دې کې په جوینټ کې دا د چې سیریس ساید افیکټس دي نو ګایز امید کوم چې ما د لیکچر څخه استفاده اخیستې وي ان شاء الله ملاقات به وي په نیکسټ ویډیو کې خپل خیال ساتئ الله حافظ